د انډیا فاست بالر محمد شامي د پاکستان انضمام الحق لا یو ډیر غټ چیلنج ورکړی دی. تاسو د یاد شي انضمام الحق په ټي 20 ورلد کپ کې تیر شوی چې کوم ټي 20 ورلد کپ هغه کې انضمام الحق د ارشدیپ سنگ بالنګ حواله سره دا بیان جاری کړو چې ارشدیپ سنگ په 15 اور کې ریورس سوینګ سنگ کوي. ریورس سوینګ ګوره ال کېږي چې بال ډیر زیات زوړ شي، مطلب په او ډی آی کرکټ کې 35 اور نه پس 30 اور نه پس چرته ریورس سوینګ کار شروع کوي. نو په 15 اور کې بال دومره زوړ نه ټي 20 کرکټ کې نو څنګه ارشدیپ سنگ وای ریورس سوینګ کولو د ټیک ټاک وای بال سره سچیړ چړ کوي. نو په دې بیان باندې محمد شامي انضمام الحق لډیر قراره جواب ورکړی دی او ورسره انضمام الحق له ډیر غټ چیلنج ورکړی دی. مکمل تفصیل طرف ته راځو چې محمد شامي د انضمام الحق حواله سره ویلي دی وای کچري چیمپیون ټرافي ته پاکستان ته لاړم نو انضمام الحق ته بدرې بالونه ځان سره وړم او خیم به ورته چې په دې کې هیڅ قسم ډیوایس نو او د شلو کسانو مخ کې بول هغه بالونه ماتومه او خیم به ولته په دې کې مال اوس ډیوایس را پیدا کا. په 2023 ورلد کپ کې او ډی آی ورلد کپ چې کومو هغه کې تاسو به کتلی چې د چا بال هم ټرن نه خوړو، صرف د انډیا د بالرانو بال به سوینګ خوړو، نه د پاکستان بالرانو ټرن خوړو، نه د سریلانکا، نه د بنگلاديش، نه د استرالیا د چا بال هم ټرن نه خوړو. خو چې کله به د انډیا بالنګ شو د انډیا بالرانو به بال سوینګ ان سوینګ اوټ سوینګ کول شو. نو ډیر خلکو به دا خبره کوله چې د بال کې ډیوایس لګي. نو د حواله سره اوس محمد شامي ویلي ک چیمپیون ټرافي ته پاکستان ته لاړم نو درې بالونه به ځان سره وړم، انضمام له بخیم چې ولا دا بالونه مات کا اور دې کې ډیوایس پیدا کا. شامي ویل دی په 2023 ورلد کپ دوران په ما باندې په بال کې د نن ډیوایس لګیدلو الزام لګیدل. انضمام الحق وایي ډیر زیات احترام کوم، خو د بعد ټایم کې د ماشومانو خبرې کوي. د پاکستان بالرانو ټولي دنیا ته ریورس سوینګ خولې دي. ریورس سوینګ چې مشهور شوی دا د وسیم اکرم او د وقار یونس د لاسه دای به ریورس سوینګ کولو، هغه داسې بیا نور دنیا هم ریورس سوینګ زده کو. ریورس سوینګ چې کوم دی دا ټول نه پیله د پاکستان بالرانو زده کړو او داسې الزامات لګي او انضمام الحق د خپل بالران یاد کړی چې په ماضی کې باغی بال سره چیړ چاړ کړو. دي ځکه اشاره د شاهد افریدي طرف ته کړی ده. تاسو یاد شي شاهد افریدي یو ځل په بال باندې هغه چک لګولو یا بال ټیمپرینګ د پاکستان بالرانو کو چرته مخ کې کړی. نو دي ځکه ولا محمد شامي ویلي چې انضمام الحق د خپل بالران رعایت کی شی به بال سره چیړ چاړ کولو. په بال کې ډیوایس لګولو د باره کې بیان جاری کول ډیر عجیبه دي، هڅه خلکو نه دی بیوقوفه نه جوړي. دا محمد شامي د انضمام الحق حواله سره بیان جاری کړی دی چې انضمام د خلکو نه بیوقوفه نه جوړي. په بال کې ډیوایس لګیدو دا بیان چې کوم دی دا یو فیک یو نقلی بیان دی. څنګه په بال کې ډیوایس لګي هغه ټایم د آی سی سی امپایران یا مختلف قسم الزامات هغه ټایم ګوره د انډیا په ټیم باندې لګیدل. حقیقت پکې شته او که نشته خو محمد شامي دا غي جواب انضمام الحق له اوس ورکړ یو انټرویو کې پاکستان ته لاړم نو انضمام الحق له زما دا چیلنج د چې درې بالونه به ځان سره وړم، هغه بالونه د چیک کی چې آیا د کې ډیوایس شته دی او کنه. نو دا محمد شامي خپل کلیریفیکیشن کړی دی. د حواله سره تاسو سره لري پر رائے را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو. والسلام.